مسجد نبوي کې په یو ستن پورې وتړو نو د دواړو جهانو سردار راغی وی ما عندک یا سمامه سمامه څه حال دی څه خبرې دې پړه کې ځي راځي څه وایې وی د الله حبیبه درې خبرې دي که وجنې مې نو وی لوی شخصیت په مړ کې نو دوه اشارې شولې یا دا چې ګورې د لوی قبیلې مخپلې سردارۍ ته یې اشاره کوله وی لوی سړی به ګورې مړ کې مطلب دا چې ګورې زما قبیله به بیا انتقام علي ګورې یوه ده او دویمه خبره دا ده وی د الله حبیبه که معاف دې کړم که نه نو د داسې سړی به معاف کې چې دی به همیشه ستا شکر گزاري مطلب دا که معاف دې کړم نو دا به دې رابانې ګورې لوی احسان او وی درېمه ده کمال علی فدیه رانه علی اخلاصی مې نو وی ډېر مال به درته میلو شي ښه غټ سردار یم نو درې خبرې دي نو ستا اختیار دی اوس که وجنې مې وی ستا په لاس راغلی یم که احسان را سره کوي نو د داسې سړي سره به احسان وکړي چې هیر به یې نه کړي او که پیسې لجم دنیا پیسې در کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غلی لاړ په دویمه ورځ چې بیا راغی وی سمامه څه حال دی اقه خبره ده وي نو بیا یې غدرې خبرې وکړې داسې نه وایي چې په تا ایمان راوړم ستا په شان شخصیت راځي او زما تپوس کوي نو هغه درې خبرې دي نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دریم سار راغی وی څه حال دی وی اقه درې خبرې دي نبی علیه السلام وی صحابو ته وی دی آزاد کوي دی ما فری پرېښودو نه یې وجنم نه تې فدیه علمه احسان می ورسره وکوي آزاد کړی مې دی وی پرېږدی چې ځي سمامه ته یې وی ځه دومره لوی سرداري په ګریف کې راغلی و وی ځه نو هغه سې چلو کو نو هغه چې لاړه نو د مسجد نبوي خواته یو باغ و په هغې کې اوبه وې هلته یې غسل وکړو او راغې په مسجد نبوي کې وی د الله حبیب څه شو چې نبی علیه السلام راغې ورته کېناست وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله نبی علیه السلام ورته ولیدې کلمه وویلله وی زما دې د الله په ذات قسمي چې په ټوله دنیا کې ما ته ته مبغوض لګېدې ته مې بدې شوې په ټوله دنیا کې زما دې د الله په ذات قسمي اوس مې په ټوله دنیا کې ستا مخ چې څومره خوښ دی دومره مې بل مخ نه دی خوښ او زما دی د الله په ذات قسمی چې په ټوله دنیا کې مې دین اسلام بدی شو او اوس مې په ټوله دنیا کې دین اسلام خوښ دی او بل دین مې نه دی خوښ ما ستا اخلاق ولیدل ما ته لیدې نه وې ما ستا خبرې نه وې اورېدلې ما ستا رویه نه ولیدلې سړی دومره سردار جنګي قید کې او د هغه سره به داسې خبرې کوي نبی علیه السلام ورته وی خط خو دوی د لارې نه راوستې وې که نه وی اراده دې څه وه وی عمرې لتلمه وی ښه اوس خو د ایمان راوړو وی اوس لاړ شو عمرې له اوس به عمره خوند وکړي وی زه عمرې له چې عمرې له لاړه نو مکې ته لاړ دی خو مدینې نه لاړ نو هلته خلقو مشوره کړې وه وی سړی بېدینه شوی دی عجیبه خبره وه خبره چلېده وی سړی بېدینه شوی دی نو چې دی ورسېد وی بېدینه شوی وی ما د الله په حبیب باندې ایمان راوړی دی او ایمان مې راوړی او زمونږ د علاقې نه تاسو له غله راځي او چې څو پورې راته دواړو جهانو سردار نه ویلي نو وی غله در باندې حرامه ده که مې دله درکړه چې عمره یې وکړه واپس لاړ نو مکې له یې غله نه ورکوله خلقو بار بار اطلاق او سردار و زمونږ له غله را وی نه څو چې راته د دواړو جهانو سردار نه ویلي غله نه میلاویږي دسی با اخلاق انسان چلیدلی د مکی خلقو نبی علیہ السلام ته خط راولېږه وی ډېر په بد حال یو سمامه غله نه راک او ستا اجازت غواړي بیا به اله غله راکړي د دواړو جهانو سردار اطلاع وکړله وی نه 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 وی غلې بې پار ورسره برقرار ساته او غله وله ورکوه غله مه بندوه د مکې په خلقو اگر چې په ما سړی ایمان راوړي نو د مکې خلق وی بېدینه شوی دی خو غله پې مه بندوه ورکوه ورله غله د غلی روابط برقرار ساته داسې د اخلاقو انسان چلیدلی و داسې د اخلاقو نمونه چلیدلی وه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زمونږ کره نبی علیه السلام راغی نو زما یو رکوټی ورور و
هغه یوه مرغۍ لبې به یې ورسره کولې. وی چې ورځ نبی علیه السلام راغی زما هغې رکوټي رور ته یې وکتل عمیر ته ابا عمیر وی چې وی کتل ورته نو بیا خفه و. وی نبی علیه السلام وی چې دا ماشوم نن خفه دی دا ولې؟ خلکو ورته وی چې مرغۍ یې مړه شوې ده. وی نبی علیه السلام ورته وی یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ابا عمیره هغه نغیر دې څه که هغه مرغۍ دې څه شوله؟ ما خو مړه ده. ګوره نبی علیه السلام ته د مرغۍ تپوس کې وي دی خفه دی وی ابا عمیره هغه نغیر مرغۍ دې څه شوله؟ هغه مړه ده هغې پسې خفی. علما وایي دا یو رکوټې غونته مرغۍ وه د چینچڼې مرۍ سره مکوښکی وه. څوک ترېنه تعبیر په بلبلې سره کوي او زه خو هم چې دا توت خوره نه وي سورسره چې ورته سړی وایي. بهر صورت خو کتابونو کې داسې لیکلي وي د چینچڼې مره وه او دا سره مکوښکه به یې وه. نو بعضې کتابونه بلبلې ته ځي خو بهر صورت دا سورسره چې دا ډېره برابر لګي د دې مرغۍ سره. وی د دواړو جهانو سردار د مرغۍ تپوس وکړو چې مرغۍ دې مړه شوې ده ته ځکه نن خفه ناستې. وی دا به یې د ماشومانو سره دا حال. حدیث مبارک کې راځي وی د دواړو جهانو سردار الله داسې اخلاق ورکړي نو زه وامه